آینده سوچ دې شته دی چې پی ټی آی له ووټ ورکړم؟ هیڅ هغه مو نشته توقع. درته وایي خدای قسم ده که نه څه مسلمان خه څه کوي څه هندو ته ویر کړو څه دالوت ګورو ویلې ویر کړو ووټ ضرورت څه دی موږ بچي مړېږي او موږ ووټ ویر کړو هلته کې احمد علي ویلو چې 3 کاله بعد 4 کاله بعد به دا لینډ به صحیح شي نه ورکې پوه شو تبدیلي راغلې نه ورکې بله خمۍ تبدیلۍ ته تیار کړو چې د لګونې تمکه یې په 50 روپۍ ته ورسېدله نو اوس سوچ کوه لنټرین کې مترون کې غول کوي 60 روپۍ د هغه اخلي اوس ته راغلي خودکشي کوي او بس مرګ ته تیار دي مرګ ته تیار دي لیون. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافر ورونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمر نیوز د طرف نه جرنل بس ټرمینل چې کوم دی حاجي کیم اډې ته راغلي وو د هغه ځای نه تاسو ته سره د خپل ټیمه کیمرامین او ایډیټر حمزه صاحب او زمونږ پروډوسر امجد صاحب تاسو ته مخاطب یو مونږ د حاجي کیم اډې نه حاجي کیم اډه کې چې کوم ډریوران دي هغې سره د هغې په طرز زندگی چې کومه ده په هغې باندې خبرې اترې کوو چې د هغې زندگی چې کومه ده دا څنګه روانه ده د اوسني دور کې چې کوم حالات جوړ دي په دې کې د هغې ژوند څنګه دی د هغې حالات څنګه دي تاسو مونږ سره اوسئ مونږ ډریورانو سره خبرې کوو او د دې ځای حاجي کیم اډې چې کوم مین سیکرټري دی د هغه مونږ ډېر مشکور یو چې هغې مونږ له د دغه خبرو کولو د دغه پروګرام اجازت راکړو مونږ سره اوسئ مینوالو حاجي کیم اډه کې مونږ سره دلته کې ډریوران ولاړ دي د هغې د ژوند د حالاتو معلومات تاسو ته د کمرې په سترګه باندې ښیو چې په دغه حالاتو کې د هغې ژوند او روزګار څنګه دی. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی کاکا؟ زرشاد. زرشاد د کوم ځای؟ شرسده. دلته ګاډی چلې؟ او دلته ګاډی چلو. ګاډی خپل دی که پردی دی؟ پردی دی. دا کوم موجوده حالات چې دي دې کې ستاسو په دې باندې څومره پیسې د ورځې تاسو ته پاتې کېږي ګټۍ پې باندې او ګزاره مو پې څنګه روانه ده کاکا؟ بس آمدن خو کم دی روزګارونه خراب دي کرونا خراب کړي دي او خرچې زیاتې دي ولې چې ډبل مهنګۍ شوه په 2200 روپۍ ټیم چې به ماشو هغه اوس په 4800 ولو. ستاسو په نظر کې د دغه مهنګایي ذمهدار چې کوم دی دا څوک دی؟ والله ذمہ دار چا ته نو حکومت ته د خلکو سترګې دلته څه مافیا والا دي سټاکونه لګوي څه زمونږ وزیران داسې لګېدلي چې هغه بارمه ته مال ورکوي او چې پاکستان له کم گزاره کېږي هغه نه یې څارئ پوه شوې که نه هغه د ملک ته چې کم ضرورت یې هغه دې له پکار چې هغه یې څارږي او اضافي بار ورکړي دا ټول کرپ خلک دي ټول کرپ دي ستا ووټ دې چا له ورکړی و؟ ووټ خو مولا عمران له ورکړی. مینوال دې مونږ سره اوسي یو بل ډریور سره هم خبرې اترې کوو. مینوالو په حاجي کیم اډه کې یو دوکاندار مو داسې په تنهایۍ کې ولیدو نو زړه مې وغوښتل چې ده سره هم یو دوه خبرې وکړو. کاکا السلام علیکم. نوم دې څه دی کاکا؟ وحیدو. وحید د کوم ځای؟ د پخه غلام. پخه غلام د دې دوکان د دلته کې څومره وخت وشو؟ یاره تقریبا 15 کاله وشو. په دې 15 کالو کې خو به تا 2-3 حکومتونه کتلي وي نو دا راته ووایه کاکا د موجوده دور کې موجوده چې کوم حکومت دی د دوی په دې حکومت کې دا لین دین څنګه روان دی ستا ګزاره څنګه روانه ده؟ ډېره ښایسته روانه ده خو د لږ ورځو کې ډېر پروګرامونه خراب شوه کرونا راغله ډېر سره ټول بازارونه هر څه ودرېدل خپلو بچو ته حیران شو چې دې سره څه وکړو. نو دلته کې چې کم ګاک راشي او کم شی به هغوی 2-3 کاله مخکې 3 کاله مخکې هغوی به په 100 روپۍ اخیستو او اوس ورته ته ووایه چې یاره دا اوس په 400 دی نو هغوی څه ګیله مانه کوي؟ ولې نه کوي هغوی به پیسې نشته څه روان شي خرچه مرچه ورسره نه ایسته روان شي پاو چې والي یا نیم پاو والي ایسته روان شي. نو ګراني شته دا تبدیلي چې کومه ده تبدیلي دې خوښه شوه که نه؟ تبدیلي م خوښه شوه ښه ډېره تبدیلي راوسته بس ګراني شوله نو د وړو مخکې وره خبره سرک ته خلک راوتل و سرک ته هم څوک نه راوځي همداسې ناست دي بس الله په دغه باندې ناست دي ټول دغسې حالات روان دی زموږ ځان له نه دی پوه شي. مینوال دې مونږ سره اوسي د پلین کوچونو چې کوم ډریوران دي هغوی له ورځو چې د هغوی رایه څه ده؟ مینوالو د حاجي کیم په اډه کې د پلین کوچونو چې کوم ډریوران دي هغوی له راغلي وو هغوی سره هم په دغه اړه باندې خبره کوو چې د هغوی رایه څه ده. نو مونږ سره مشران ناست دي د عمر خاوندان دي عمر یې خوړلی دی خو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ نوم سید ګل دی او یمه د ملکن د بټخیلې تحصیل. دلته کې ګاډی چلې؟ دلته ګاډی چلوم.
په دغه ګاډي چلولو کې لومبې خو راته دا ووایه کاکا چې کم حالات چې جوړ دي نو د دغه ګاډي په چلولو باندې چې تاسو کم مزدوري کوئ په دغه مزدورۍ باندې د تاسو ګزاره کیږي یاره هېڅ ګزاره نه کېږي زما خو چې کم دغه دی نو لکه د کوره پیسې راوړم په دې ګاډو باندې لګوم او لکه کمې پیسې چې کومې دا کم نو بس هغه الټا ما ته بېرته بیا په دې ګاډي باندې لګوم ما یعنې دا تقریبا دا 2 کاله 2.5 کاله وشو چې زما سره په د ګاډي په دغه کې پیسې نه ده پاتې شوې 100 روپۍ مې په کور کې نه دي ایښودي چې دا سبا زما په کار راځي کاکا دا د اوس وخت خبره کې که دا مخکینۍ خبره هم کې لکه د نن نه 2 کاله مخکې پورې دا خبره کوم چې زما خو بیخي لکه داسې دغه نشته او د نن نه 2 کاله مخکې حالات ټیک وو د دې نه مخکې خو څه داسې ګزاره یې کوله څه لکه مزدوري به وه څه اوس خو بیخي څه دغه نه کوي بیخي لکه هر یو شی ګران شو که ډیزل دی که موبلین سی ان جي ده تاسو خپل زړه کې څه وایئ دا کوم حالات چې جوړ دي او غمخوار نشته دی نو تاسو په دې زړه کې څه وایئ چې خدایه دا به څه کېږي نو بس هېڅ هم نشو ویلی جي مونږ خو چې دا موجوده حالات چې کم دی نو په دې کې لکه هېڅوک هم دا نه راپاسي چې یار د دې مخالفت وکړو یا څه دغه وکړو که نه کومه د تبدیلۍ نارې والي نو په دې 3 کالو کې تاسو څه تبدیلي محسوس که تاسو راته هغه تبدیلي وښیئ د هغه په دې تبدیلو کې یو تبدیلي هم نه راشوي الټې غریب سړی د خپو نه ځوړند کړی سر یې ښکته دی او خپې بره دي غریب سړی په خپل رزق پورې اریان دی زه به دا رزق له ماښام له ځان له څنګه پیدا کوم په مطلب ورسېدي او نور د مزدورۍ بابت کې مزدوري شته دی نه مزدوري شته نه وجه یې څه کیدی شي د دې وجه څه کیدی شي ستاسو په نسبت باندې چې دا مزدوري څنګه ډون شوه څه چلو شو نو مزدوري خو بس حکمرانه پورې منحصر ده نو نور هېڅ هم نشته حکمران چې څنګه حکم کوي هغه شان کېږي غریب سړی پکې غرق پرک دی مالدار په خپل موټر کې ناست وي په خپل اسلام آباد او په کراچي او په یو ځای بل ځای کې ګرځي موږ په دغه ګاډو کې ټوله ورځ ناست وي د 200 روپو دیاړي نه اوس 300 روپو دیاړي اخلو هغه په 300 روپۍ دیاړي باندې څه کېږي 400 روپۍ دیاړي کله بند شو کله کولاو شو په کورونو کې کله وی هړتال دی او کله وی ګاډو پسې راشي هغې خو په خپلو ګاډو کې ډېر هغې ته خو څه تکلیف نشته پوه شې بس غریب سړي باندې 2 ورځې 3 ورځې ګاډی کور ودرئ او بس ټټوی وایسي ټته باندې ټټوی باندې او څه ټټوی ټته کوزه ټټوی کوزه هغه شی دی نو هېڅ نشته خلک پوزې ته راغلي خودکشي کوي او بس مرګ ته تیار دي مرګ ته تیار دي لیوه دا ټیرونه لا ډران دي په 40,000 30,000 باندې 2 ټیرونه دي او وروره سینجي لا ډرانه ده ګاډي ټله بند دي ټله کولوي ټله وي هړتالونه دي اوس زه موټر وی والا هلته ودرولم سینجي والا وایي پارمټه هلته نو مینډه ټم ټم شي ته کړو ما یې ویل اوس پیټي کړو لټه سپیر پارټ لا ډران دی او چې کور ته لاړ شروع کړه سم د 1200 روپۍ سړي سره وړي لټه ځکه ګاډی خپل د شوټر دی هغه به وروره چې ورکړې نو ته به اوس وایې په دې غوړي والمه کوړه پې والمه او 100 مسلې خو نه دي یو د غوړو مسله خو نه 100 مسلې نوري په 800 روپۍ باندې چې کور ته سبزي وړي نه خلاصېږي دا الله یاره نو مخکې خو به 200 روپو سبزي راواخېسته 2 ورځې به ترې خلاص وي 3 ورځې اوس هغه شي نشته سبزي د 100 روپو نه 80 روپو نه کیلو ټمه نشته بجلی بیلونه نټ په کمې شو من پسې 40,000 روپۍ بیله بله راغلی نو ما دا خو په خپل کور کې په کری سړی اوسي او قسم د کاروبار هغه به دغه چې دا هغې ته به راکرستي او چې هغه دغه خلاصې نو بس نورې مسلې به تاسو درې مینوالو د جي کیم په اډې کې چې کوم د پلین کوچو ډرایوران دي د هغې طرز زندگی چې کومه ده په هغې باندې مونږ خبرې کوو خو د ملګري نه تپوس کوو چې د دې حالات څه دي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم د څه دی وروره او د کوم ځای نوم د اقبال در سامان دی د ټل خور پتی کېدونکی ګاټې ماټې خو نشته ګزاره ډېره ګرانه ده په دې حکومت کې څه کوم سړي غریب سړي کیلو واسرسېدو هغه یې 1.5 کیلو ناخطو کړی وره په نومو څه کوم یو ټولې دړۍ والا خلک یو 500,000 روپۍ ورځ ګټو هغه باندې به موږ ته مو ته وایه څه چیشه وکړو چیشه وخورو پوه شوې نو حالات داسې دي چې نن سبا څه کومه حالات که څه خلک دي ته راضي کړی څه خودکشۍ ده کوي وره دا خو به تا پاته وي چې د ډېر مجبورۍ نه سړی غیرتي وي نو هغه به مړېږي نو بله طریقه خې نشته چې هغه چاته سوال کوای نه شي
پوه شوې نو چې کومه حالات خو ډېر ګاډوړ ده تو تا پاته یار سړي ته پاته چې د موږ کوم حکومت ته دې چې کومه هېڅ ریلیز د عوام ته هېڅ ریلیز نه یې ورکړه لکه اول چې تاسو د تبدیلۍ نارې اورېدې چې تبدیلي به راولو نو دا 3 کاله حکومت چې وشو نو په دې کې مو تبدیلي خوښه شوه که نه بس دا تبدیلی ده که نه څه خال ته مړېږي الوغو ځانونه مړی بله طریقه شته څه دا تبدیلی درته راوستلې ده پاکستان کې نور هر یو ملک څه وخت څه حالات شته ورکې د یمو واحد پاکستان ده چې د خلکو یې خانه خرابه کړه اوسه پورې د عوام ته هېڅ ریلیز نه میلو وایي غیړي چیني هر شی کونځي ته رسېدلي چونکې خستی شي غریب سړی په چی شي وخوري چې 500 روپۍ دړۍ خلي هغه به چی شي خلي ځان ته لګون نشي خستی به نو هغه به څه خلي تاسو خپل ذهن کې لکه څه سوچ کوئ چې څه به کېږي بس الله هغه ولا خالا ده نو الله مخ ته به څه کېږي هغه خو هېڅ چوته پاته نشته چې الله به څه خواښوي چې څه حالات به وي څه به کیسه وي دینه بعد به څه رسي لکه حکومتونه خو ټول مو ولیدو چې هر یو حکومت روغللو لوړو روغللو 5 کوله یو وکړي 5 کوله بل وکړي پوه شوې او اوس کوم دی مو عمران خان ده عمران خان چې هر سړي مو ټولو هغه کوو سپورټ یې کوو که نه یو آینده سوچ دې شته دی چې پی ټي آی له ووټ ورکړم هېڅ هغه مو نشته توقع درته وایي خدای قسم ده که نه څه مسلمان خڅه کوي څه هندو ته یې ورکو څه دا حالات ګورو ویلې ورکو ووټ ووټ ضرورت دی مو بچي مړېږي او مو ووټ ورکو هلته کې رحمت الله علي ویلو چې 3 کاله بعد 4 کاله بعد به دا لینډ به صحیح شي نه ورکې پوه شو تبدیلي راغلې نه ورکې بله خو موږ تبدیلۍ ته تیار کړو چې دله ګونې تمکه یې په 5 روپۍ ته ورسېدله نو اوس سوچ کوه لنټرین کې مترون کې غول کوي 6 روپۍ د هغه اخلي 50 شل غواړي نه څه بچي د نه ورشي ته به څه کوي خودکشي به کوي غلي ډرکې به کوي که نه به کوي ځنه سړی وي واسي وي غټو غټو سمیو خشتوی خور غریب شي کوي دړې مور خطبه ده سانه پرسان به شهیده نو کېدای شي چې د هغې مشن دا وي چې یاره دقسې قهر په دی باندې لږ راټیټ شي نو دا خلک به یو بل سره مشت و ګریواني شي هغې خو دا نارې وایي که نه غربت کا خاتمه کرینګې هم نو هغه په دې باندې کېږي چې یا د غریبانانو نه جهازونه او ګاډي ډکې سیند ته ور وغورځوي او یا چې کوم دی نو مشینې ورته ونیسي او ویلي نو کېدای شي چې هغې مونږ دې ته هغه په کور ته د کورونا رسالې مدان د سیستانې د موت عوام ته خپله ته ولګوي څه خاتمې کړي نو نور خدای بوی تعالی تو سره پوښ نه باسي تو بندگان انسان نه تا ما دی الله خدای انسان بچي یا بیا غویر کوان تی ویر کوان دی خدای خدا انسان نه رب نه بغوړو صحیح چې ډیره مننه مینوال دی مونږ سره اوس یو کتون کې دلته مخکې ورځو هغې سره هم خبرې اترې کوو الله مو ډېر عزت په جیکې مډه کې بل یو ملګری مونږ سره ولاړ دی ډریور دی هغه سره هم خبرې اترې کوو چې د هغې رایه څه ده السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی او د کوم ځای نوم مې شهید الله دی او د ټل اوسېدونکی یم د ټل اوسېدونکی دا راته ووایه ړومبې تبدیلي دې خوښه شوه که نه تبدیلي خو هغه د غریباني ته کېنولي نو دا څه تبدیلي ده تبدیلي هغه ټول خاله خراب کو کومه د غریب او امیر سره رنګ کسي امیر یا غریب کو غریب هسې یا غریب دا راته ووایه پردی ګاډی چلېږه ګاډی دې خپل نه پردي ګوډې چې له 300-400 روپۍ ریسخلو هغه بچی ته یوسو که د خلکو ته یې ورکو که پولیس ته یې ورکو که ټریفک ته یې ورکو که اکسایز والي ته یې ورکو چا ته یې ورکو دا پیسې دا را تبدیلي راغلي نن سبا ته د ګوډې والا ټیرونه چې هغه مخکې په 20,000 اوس په 35,000 روپۍ ټیرونه دي هر چیز چې کې ټیکس ته وړه خاله ټیکس ته چینی خاله ټیکس ته غیړي خاله ټیکس ته کور د په کرایي وي بیل والا درپسې بیل رسي 400 والا درپسې بیل رسي غریب سړی به څه وکړي تاسو ذهن کې څه وایي چې څه به کېږي او بس اخیری دا ده چې بس له حد ته بسو نور څه نشته دغه ده له حد اخیري دغه ځای ده خورې خورو خور ته به پرسو نور څه نشته هر ساندا پوتې دي که عمران خان ووایي چې روټونه راکې داسې دي داسې دي نرۍ مو ویل هغه مو ویل هغه دي خپله یې لوسه مار څه وو تبدیلي به د دې کیمرې په دې سترګه باندې چې تا کم خلک ګوري کمې مینیګان امپیګان کم د اسمبلو والا چې کم دی او کابینې والا چې کم دی د عمران خان هغې ته څه میسج ورکول غواړي هغه ته میسج دا ورکول غواړو سوال د روشي د انګور ټلې لکه د وګوري روډ د وګوري روډ تبو د هر څه تبو دي نو چې دومره هر څه تباه دي نو په کار دی چې تا دې کیمرې ته کتلې وې او تا ورته ویلې وې چې خدای دې تاسو هم داسې تباه کړي لکه دا مونږ چې مو په سر خطا وتولو تبو شو مو په سر خطا وته یې ګاله اجیکې مډه کې مونږ سره یو مشر ناست دی د هغې سوچ او فکر ګورو چې د حالاتو په هکله باندې څه وایي کاکا السلام علیکم وعلیکم السلام
نوم دې څه دی او د کوم ځای کاکا؟ حیدر خان ټل والا. خیدر خان ټل والا. نن ټول مونږ سره همدا دی ټل والا مخ کېږي. الله دې پکې خیر واچوي. خو کاکا دا راته ووایه تبدیلي دې خوښه شوه او که نه؟ موږ ته تبدیلي خو نشته خو نیستي راغله. دا حکومت ټول نیستی کې روان ده. غاټې مایون نه نیسي وړه وړې رویسور کړي. ستاسو د سوچ مطابق ښه د عمر خاوندان یې عمر مو خوړلی دی تجربه مو شته لکه زموږ د عمر مطابق ستاسو تجربه ده حکومت الیکټډ دی که سلیکټډ دی؟ یاره سلیکټډ نه الیکټډ نه این پی دور ښه ده. ګزارې څنګه روانې دي کاکا ته کار څه کې؟ زه یو پرچون دکان ده. پرچون دکان کې گزاره څنګه روانه ده دا راته ووایه خپل. هېڅ نشته. ذمهدار څوک دی د دې شي؟ باید موږ کوم مشران اوسي دا ذمهدار دي نو نور. خاطر ځواني مرګ یو شعر ویلی دی وایي توبه څنګه تېرېږي په هوښیار باندې وختونه کمکلو هسې تېر که په جهان باندې وختونه. نو داسې قابل انسان چې وي د سوچ والا هغوی چې داسې د حالاتو ته ګوري دی په دې ذهن کې څه ایډیا راځي چې یاره څه به کېږي؟ یاره موږ دا هیڅ دا حکومت ختم شي پاتې بې ولګي چې بل کوم مسلمان رسي. موږ هر یو کې خپایو خدي کې هر نه زیات خپایو. په دې خپل روزانه مینګایي ده روزانه مینګایي ده. مو ډالر باندې څه کوو مو درهم باندې څه کوو څاوم تباه ده. رزق خو خدای ورکوي که نه. خو بس یو د اوس وخته تېروي به نور څه خو نشته. د اوس وخت یې تېروي به. دلته کې نن تا ټیکټ په څو اخیستی دی؟ ما نن په 250 روپۍ ټیکټ اخیستی دی. دا د نن نه میاشت مخکې تقریبا 200 کې 220 کې دا 1.5 روپۍ 40 روپۍ نور بړاو شوی دی. د کوم ځای ټیکټ دی اخیستی؟ د ثوابې بل داسې مرضونه دي چې لکه څنګه زموږ دا وړوکی دی د د وینې مسلې د په 15,000 روپۍ ستن ده. دا نه سرکار راکوي په خپله خرچه دا برداشت کوو. 14-15,000 روپۍ یو ستن ده. دا سرکار سره هم نشته او ځان له ګور چې کوم ځای کې خریټ ښه میلاویږي هلته ځو خو لکه 14,000 نه کمه نشته. نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ صفی الله ټل یم. ټل. او کار روزګار څه کوي؟ دکاندار یم. څه دکان دی؟ هول سیل والا بس. هول سیل دکاندارۍ کې د ګزاره څنګه په دې موجوده حالاتو کې روانه ده راته ووایه؟ یار ګراني ډېره دی خو ګرم نه دی که نه هغو هلته نه ډالر ډېر ګران شو نو خامخا به ګراني راځي. دې وجې بس ګراني لږه زیات. دا خو دا اوس چې کوم موجوده وزیر اعظم دی دا خو ده چغې والې که نه چې ټکسونه سیوا شي او ګراني راشي او ډالر اوچت شي نو د ده په خپله خوله باندې ویلي و چې ذمهدار حکمران دی. نو اوس د دې ذمهدار څوک دی؟ دا هر څه چې یو د پاسه نه وشو که نه دا ډالر څه ګران شو خامخا سودا فروغ خرید په ډالرو باندې کېږي. لکه د حکومت کې ته خوشحال یې؟ انشاءالله بس ښه به شي که نه یو څو وخته به وي دا خو به ټول عمر نه وي چې د وړو توړه 50,000 ته ورسي انشاءالله بیا بالکل په 10,000 شي خفه نه یو. او دا عمران خان به وي زنده باد. ښه صحیح سړی میلاو شه په کار دی مونږ سپورټ وکړو د دې. صحیح چې ډېره مننه ډېره مننه. چاټۍ کې دې وړه ډېر دي. والو په اجیکیم اډه کې یو شاپ والا مونږ سره دی نو د هغې رایه اخلو چې د هغې رایه څه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی وروره او د کوم ځای؟ اکرام مې نوم دی د اجیکیم اډې اوسېدونکی یم. د اجیکیم اډې دا راته ووایه د څومره وخت د دوکان شو؟ 2 کاله. 2 کاله یعنې 2 کالو کې چې کومه تبدیلي ستا په دې دوکان کې راغلې ده سیل کې چې یاره سیل چې کوم به مخکې کېدو او اوس کم کېږي دغې کې تا ته څه تبدیلي ښکاره شوي ده هغه راته لږ ووایه. نو تبدیلي خو ډېره ښکاره شوې ده. مخکې به سیل ډېر کېدو اوس نه کېږي او بل د کرونا سره زموږ حالات ډېر متاثر شو. موجوده حالات چې کوم دي د دغه حالاتو په هکله راته ووایه چې تبدیلي دې خوښه شوه که خوښه دې نه شوه؟ بیخي مې نه ده خوښه. زما خو د عمران خان هم نه دی خوښ داسې تبدیلۍ غم دی. زه یم یې صرف د مخې حلال کړم دله خو بس په دې الله لاک شکر دی دا زموږ د عملونو سیله ده چې موږ له الله راکوي. نو کله چې عمل خراب شي نو ظالم حکمران به راشي بیا به د ظالم حکمران خلاف جنګ هم کې خو کومه دی څوک شته دی نه څوک به جنګ کوي. ولې نن سبا که د وړو ته وګورې هم په 1500 روپۍ شي غریب سړی وړه هم نشي اخیستی. نو هغه ټول ورځ محنت وکړي چې لاړ شي کور کې ماشوم بیمار هغه په هغې ولګېږي. نو دا د حکومت ذمهواري ده چې حکومت دې سره مکمل تعاون وکړي او نور حالات ډېر خراب دي سر. ډېره مننه چې الله دې عزت وکړه. مننه. السلام علیکم.
ها مینا کتونکو د اجیکیم پاډه کې سنور روزګاران خلک دی هغوی سره هم خبرې اترې کوو چې د هغوی رایه څه ده. السلام علیکم. جی السلام علیکم. نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ زما دولت خان نامه ده او یم د ملکن ایجنسۍ. او دلته څه کار روزګار کې؟ یاره جی بس بې روزګار یې مخکې م څه گزاره کېدله او اوس دا دوه کاله کېږي کال چې پرون مې یو دوکاندار ته مخامخ شوم، یو 300 روپۍ مې وله ورکولې، مې یو توړه وړه یو ټینګی غوړي راکړه. د هغه وی چې په دې نه کېږي. نو ما چې سوچ واخیستم چې یاره په دې څنګه یو شی نه کېږي. مخکې مو پرې مونږ ډېرې سوداګانې وړلې او دا 2 کاله یا دا کال کېږي چې لکه مهنګایي په بر روانه ده او څوک یې غور نه کوي. خو بس لکه افسوس دا چې دا خلک هم لکه دې ته به جوړ شي چې لکه خودکشۍ ته به جوړ شي او غلا ډاکې به کوي. نور څه نشته دی، زه به تا ولم او ته به ما ولې. ښه دا کومه چپس چې ته خرڅې او دا کومې ګنډېرۍ خرڅې په دې کې ته 100 روپۍ ورځ ګټې؟ یاره جي په دې کې خو یو 500-600 روپۍ پاتې شي. نو په دغه 500-600 روپو باندې ستا ګزاره څنګه؟ واده او بچي دې شته؟ ها بچي ماشاءالله 5 بچي مې دي د خیره څه. خو شکر الحمدلله د الله نه چې ګیانو مونږ غواړو. خو د اوسه پورې چې ګیانو لکه تنګ شوي نه وو، خو په دې کال نیم کې کېږي چې لکه مونږ ډېر زیات تنګ شو. او دا زمونږ خاص چې ګیانو یو مشر او یو دغه ته چې دا درخواست دی چې لکه زمونږ د غریبوالي او د دې سره غټ تعاون او یا چې ګیانو د مهنګایي ښکته کړي. یعنې که کتونکي او مینوال زمونږ د دې ملګري په دې خبره باندې پوه شوي وي چې که دلته کې کم کس د مهنګایي د لاسه یا د غربت د لاسه غلطه کوي، غلطه چارې ته لاس اچوي، نو دا د پاکستان دپاره ډېره د بېعزتۍ خبره ده چې داسې د 300 روپو ګټلو والا په دې خبره باندې پوهېږي. د حکمرانان څنګه نه پوهېږي او د ایمنیګان امپیګان څنګه نه پوهېږي او دا غټ غټ مګرمچان چې کوم دي. ډیره د افسوس خبره ده، خو تاسو مونږ سره اوسئ، خبرې کوو، کسانو سره خبرې کوو. مینوالو د اجیکیم اډې ته چې مونږ راغلي وو او د ډریور طبقه چې کومه ده او سورلۍ چې کومه ده هغوی سره چې مونږ کومې خبرې وکړي، خو یوازې د اجیکیم د اډې خبره نه ده. د پاکستان د هر فرد نه که تپوس کې د دغه وخت د حکمران په باره کې، د دغه مهنګایي په باره کې، دغه د معیشت خرابېدو په باره کې، نو هغوی چې کوم دی سوالیه نشان په دغه خبره باندې جوړېږي او هغوی هم په دې خبره باندې حیران دي چې آیا مونږ د خپل تپوس چې کوم دی خاص کر د پاکستان غریبه طبقه چې کومه ده دوی سره چې کوم ذاتیات کېږي، په دوی چې دا کوم تندرونه او بمونه راغورځېږي د ګرانۍ، دوی حیران دي چې آیا مونږ د خپل تپوس چې کوم دی دا د فوج نه وکړو، دا د نیب نه وکړو، دا د حکومت نه وکړو، دا د چا نه وکړو مونږ د خپل تپوس. په دغه عوام چې کوم دي، دغه خوار ولس چې کوم دی، نو دا د خپل ځان دپاره، د خپل تپوس کولو دپاره ډېر حق حیران پاتې دی چې آیا مونږ خپل تپوس د چا نه وکړو. آخر دغه خواران غریبانان چې کوم دي د پاکستان دغه غریبه طبقه په دې هم نه پوهېږي چې دا مونږ د کم جرم سزا لنډو. ولې څه وجه ده چې دی؟ خو بهرحال حکومتونه دي ځي راځي به دروغ او رښتیا به چې کوم دی نو په دغې کې ویلی کېږي. خو حیران زه خپل هم په دې خبرې ما چې کومه د کابینې کوم خلک دي ما ونه لیدل چې د دغه غریبې طبقې په سر باندې د دوی دپاره یې چېرته بیل پیش کړو، چېرته بحث یې وکړو، چېرته اواز یې وکړو. د دې ځای قومي اسمبلی یا صوبایي اسمبلی چې کوم دي ما چېرته په میډیا باندې ونه لیدل چې د دې خلکو دپاره دوی یو اواز اوچت کړو، یو بیل یې پیش کړو. خو فقط صرف دومره وایم، په هر پروګرام کې زما دغه نصیحت دی او وصیت دی دغه خلکو ته چې تاسو الله تعالی به د دې قوم په سر باندې رانیسي، د دې قوم تپوس چې کوم دی دا تاسو الله تعالی په ازمایش کې اچولی، یو امتحان یې در باندې راوستی دی او د دغه خوار ولس او د دغه پاکستاني قوم تپوس چې کوم دی دا یاد لرئ چې دا به د تاسو نه کېږي. په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له اجازت ورکوئ، سره د خپله ټیمه زمونږ کیمرامین او ایډیټر حمزه صاحب او زمونږ پروډیوسر مجید خان په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.